بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، ما یو څو ورځې مخکې ویډیو کړې وه چې رضا خان دا د علماو سره همیشه نفرت لرلی دی. نو ده په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې یو الزام لګولی و، وایي ته هغه کس یې چې تا امریکې ته ویلو چې ما وزیر اعظم جوړ کا او چې ستاسو څه ډیمانډ یې هغه به زه پوره کړم. تاسو اصل دشمنان یې د ملک د امریکې ته تا دا خبره کړې وه چې ما وزیر اعظم جوړ کړه د پاکستان، او ستا چې څه قسمه ډیمانډ ته نو زه به یې پوره کوم، خو ما د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړه. ته هغه سړی. نو ما دغې رضا خان ته ویله چې که چېرې تا دا خبره ثابته کړه نو زه بیا مولانا صاحب د دې د جماعت به پرېږدم، ستا ملګری به شمه چې مولانا صاحب دومره غلط انسان دی چې امریکې ته وایي چې تاسو ما وزیر اعظم جوړ کړئ د پاکستانو او چې تاسو څه ډیمانډ کول غواړئ هغه به زه پوره کړم. خو رضا خان دې چیلنج ته تیار نشو او د زهرو ګیلاس کلی شي په لوټه اوبه کې ځان غوپه کولی شي، خو د قیامت د سبا پورې بیا هم دې چیلنج ته نشي تیارېدلی، ځکه چې دې خالص او سوچه دروغ ویلي دي. نو د هغې نه پس دا راپاڅېدو او دا ویډیو کوي، دا وایي چې ما ویله چې مولانا فضل الرحمن صاحب په کوستان کې کومه بیان کړی دی نو دا به هغې خلاف بیان وکړي او دا به وایي چې په دې کې خو زما خور هم راځي او زما مور هم راځي او ورندار هم راځي. نو هغه چې کوم دی په ده پسې به دا ویډیو جوړه کړي او دی به دا خبره وکړي چې په دې ده چې دا کومه خبره کړله نو په دې کې خو زما خور هم راځي، په دې کې زما مور هم راځي، په دې کې زما روندار هم راځي، په دې کې زما ترور هم راځي، په دې کې زما خپلوان چې څومره خاندان مې دی هغه هم په دې خبرو کې راځي. دا کومې خبرې چې پزدو کړوي چې کومې خبرې کړوي نو په هغې باندې داسې کلیپ جوړ نه کړو. نو زه دې قارګي ته وایم چې تا له شرم نه درځي چې ته په خپله مور باندې غیرت ونه کړي، ته په خپله خور باندې غیرت ونه کړي، ته په خپله ترور باندې غیرت ونه کړي، ته په خپلې نیا باندې غیرت ونه کړي، نو په تا کې به دا غیرت په کومه ورځ باندې راځي؟ که په تا کې غیرت وی تا به د مولانا فضل الرحمن چې کوم غلط الفاظ استعمال کړي تا به د هغې جواب ورکړی، دې قوم ته به د حقیقت را مخامخ کړی. په دې کې زمونږ خویندې میندې ورنداریانې نه راځي، په دې کې د هغه چا خویندې میندې ورنداریانې راځي چې چا خویندې میندې دغې جلسو لځي او دا کومه فحاشې خبرې کوي، دا ګډوډې خبرې کوي، په دې کې د هغه چا خویندې میندې راځي. الحمدلله زمونږ خویندې میندې هغه چې کوم د په عزت باندې به خپل کورونو کې ناستې وي، هغه داسې فحاشې نه وي چې هغه به دغې جلسو کې ګرځي او دغه فحاشې خبرې به کوي، فحاشي به خورئ. او ته وایې که به تا کې لږ غیرتي ته د مولانا فضل الرحمن صاحب دا بیان مخې ته راوړه، په دې باندې خبرې وکړه، نو الحمدلله دا ما مخکې راوړی دی، ما په دې باندې خبرې کړې دي او دا مې ویلي دي چې مولانا صاحب څه ویلي حقیقت یې ویلی دی. په دې کې تاسو الزام ثابت کړئ چې مولانا صاحب یو الزام لګولی دی، بهتان یې لګولی دی، بلکې هغه خبرې کړي دي چې کوم ستا او ستا خلکو کړي دي هغه په ریکارډ باندې موجود دي. نو لہذا مولانا صاحب د پاکستان په خویندو میندو پسې خبرې نه دي کړي، د پاکستان په حقیقت کې هغه خویندې میندې دي چې کم په خپل کورونو کې او په عزت باندې په پردو باندې ناستې وي، او چې کم داسې فحاشې زنانه دي او کم زنانه چې میرا جسم میری مرضی والے دي، نو دغه زنانه هغه چې کوم دی د پاکستان هم خویندې میندې نه دي او زمونږ هم خویندې میندې نه دي، دغه ستاسو خویندې میندې دي چې دغه جلسو له راځي او دغه نارې د علماو خلاف لګوي، دغه نارې د اسلام خلاف لګوي چې دا علما د دې خبرو نه قلار شي او دا علما چې کوم دی زنانو له ښکاره اجازت ورکړي. نو الحمدلله مونږ دغې نارو ته دغه زنانه نه پرېږدو، دغې فحاشو نارو ته نه پرېږدو، د دغې حقیقت به دنیا ته ښایو. نو لہذا مولانا صاحب حقیقت خبرې کړي دي او هغه خبرې کړي دي چې هغه په ریکارډ باندې موجود دي. نو په دې کې د مولانا صاحب څه غلطي ده؟ نو زه تا ته په آخر کې بیا هم دغه چیلنج در کوم چې تا کوم سوچه دروغ ویلي او په مولانا صاحب الزام لګولی دی چې دې امریکې ته ویلي چې تاسو ما وزیر اعظم جوړ کړئ او چې څه ډیمانډ تاسو کول غواړئ هغه به زه پوره کړم. نو لہذا که به تا کې غیرت او په تا کې شرم او حیایي ته دغه خبره ثابته کړه، دا کوم چې تا د دنیا مخې ته او د زرګونو خلکو مخې ته دروغ ویلي دا خبره مخې ته ثابته کړه، مخکې بیا ما ته وایي چې په تا کې شرم او غیرت شته او که نشته دی. شرم غیرت الحمدلله مونږ لرو، زمونږ خویندې میندې هغه په عزت باندې په خپل کورونو کې ناستې پاستې دي، او کم چې بې حیا خلک دي، بې شرمه خلک دي، دغه خلکو خویندې میندې هغه چې کوم دی به دغې جلسو کې به ګرځي، هغه به فحاشي خورئ او هغه به دغه نارې وایي چې میرا جسم میری مرضي. نو الله رب عزت دې زمونږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.